أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما القاري دوست محمد يوتيوب چینل لا بیا تاسو ته د خوبونو د تعبیر د پارا مخاطب یم ګورئ جی که چا په خوب کې غویې ولیدو غویې نر ته ویلی شي مذکر او غوا مؤنث خو که چا غویې ولیدلو په خوب کې وکته چې ما غویې ولیده نو په ده باندې به دا راتلونکی کار مستقبل کار یعنی مستقبل چې ورته ویلی شي او مشهور په مستقبل دی په دې کال بعد الله تعالی دته ډېر خوبصورتي ورکوي خوشحالي به وله ورکوي خوب کې غویې یو لیدل نو د یو کال خوشحالي به که دوه وي نو د دوو کالو خوشحالي به خوبصورتي به ښایسته خوب دی مزیدار خوب دی او که نه چا په خوب کې وکته چې ما غوی لیدلی دی خو د هغې رنګ هغه تور دی یا سور دی او د هغې په تندي کې دا سپین ټاکی دی ګورې دا بدبختي ده دا خوب یې داسې دی تعبیر ورکوي چې په ده باندې به سختي راځي چې په تندي باندې سپین داغ وي تاسو اکثر غویې لیدلی وي په دې تندي سپین وي چا چې خوب کې داسې غویې ولیده چې د هغه په تندي باندې سپینوالی دی نو ته پوه شه چې دا بدبخته خوب دی ښه خوب نه دی نو دا سپینوالی دا د بدبختۍ نشانه ده په تندي سپین داغ لګېدلی را روان کال کې لومبني کال کې به د کال سر کې به دی سوي دی به داسې په دغه کې راشي چې تنګتیا به پرې راشي او د مال حال نه درس پریشاني به راشي دا غټه خبره ده او که چا ولیده چې غویې په دې منځ باندې سپین دی نو د کال په درمیان کې به په ده باندې تندرستي راځي یعنی تنګوالی به راځي او که چا وکته چې یعنی په لکۍ باندې سپین داغ لګېدلی دی په خوب کې ښه نو داسې به وي چې د کال آخر ته به په دې انسان باندې ډېره سختي راځي او که چا وکته چې یاره ما په خوب کې غوا لیدلې ده خو دا غوا زه په خپله رالوشمه لوشل خو پېژنئ که نه بعضې حضرات هغې غوا لوشي بعضې حضرات ګډه رالوشي بعضې بیزه رالوشي دا بیل بیل تعبیرونه دي چا چې خوب کې وکته چې زه خپله غوا ته ناست یم او دا رالوشم نو ګورې دا یاد ساتئ دغه انسان ته به که چا غوا ته یو انسان ناست دی چې زه غوا رالوشم د ده په کاروبار کې به ډېر کثرت سره یعنی په ګڼ تعداد سره برکت وي او که چا وکته چې زه د غوا غوښه خورم نو د دې انسان به رب العالمین مرتبه اوچتوي د غوا غوښه خوړل په خوب کې څه تعبیر ورکوي دله به الله پاک بلندي ورکوي اوچتوالی به ورکوي عزت به ورکوي او مرتبه به الله پاک ډېره زیاته اوچتوي که چا وکته چې غوا مې وکتله په خوب کې خو یاره ډېره موټۍ ده غټه ده غټې غټې غواګانې شته خو په خوب کې وکته چې ما غټه غوا ولیدله نو دا د انسان د پوه شي د دې تعبیر دا دی چې د بیبي به نیکه وي غوا غټه په خوب کې لیدل د هغې تعبیر د هغې داسې تعبیر دی لکه د ده دا بیبي نیکه ده نیک کرداره ده د الله نه یریږي تقواداره ده پرهیزګاره ده او الله پاک دی داسې بیبیانې هر چا له ورکړي او که چا خوب کې کمزورې مانده پاسمانده چې ورته ویلی شي ټول اډوکې اډوکې وي داسې غوی په خوب کې ولیده د دې تعبیر به دا وي چې راتلونکی کال به په ده باندې ډېر زیات سخت وي الله دې ته موږ او تاسو وساتي خوب کې کمزورې غوا تعبیر دا دی
د دې سره د یوسف علیه السلام چې د یعقوب علیه السلام بچی دی او د به دا خوبونو تعبیر زیات یوسف علیه السلام کولو. واقعګانې ډېرې دي خو یو واقع درته ذکر کوم. لکه بعضې خلک راله چې ما 3 یا 4 یا 15 غواګانې لیدلي دي او دا غواګانې رالګي او دا کمزورې غواګانې وهي او خوري. نو یوسف علیه السلام څه تعبیر ورکه؟ ویل قادسالي را روانه ده 7 کاله به یعنی 7 غواګانې دي خو 7 کاله به قادسالي راځي. یوسف علیه السلام د الله پیغمبري م ورکړې وه، د خوب د تعبیر و علم یې م ورکړی و. یوسف علیه السلام وفرمیل چې قادسالي را روانه ده. نو یوسف علیه السلام بیا په ډېر حکمت سره هغه را جمع کړله او ښه سنبال یې کېښودله. هماغسې وه چې بیا قادسالي راغله. که غوا نه سړی پی پخپله رالوشي نیکبختي ده. او ګورې دا م یاد ساتئ په خوب کې دې وکته چې غوا ستا ده او پی ترېنه بل سړی رالوشي نو ګورې دا ډېر بدبخته خوب دی. داسې تعبیر ورکوي چې ستا د بیبي ستا د ښځې د بل چا سره لین دین شروع دی. وګوره څومره ښایسته تعبیر یې ورکو. که چېرې یو انسان وګوري چې ما په خوب کې غوا لیدلې ده خو حامله ده، یعنی پښتو کې ورته بلار به ویلی شي. بلار به غوا په خوب کې لیدل تعبیر دا دی چې په د په بیبي باندې به څوک حمله کوي. او که چېرې ویې کته چې دله څوک تحفه ورکوي، لکه بعضې خلک تحفې لیږي او په خوب کې دی وګوري چې ماله په خوب کې تحفه چا راکړله خو غوا ده، نو دله به ښایسته رشته میلاویږي، لور خور به وله خلک ورکوي. او که چېرې تا په خوب کې وکته چې ستا کور ته غوا داخله شوه، خوب لیده غوا در ننوته داخله شوله او تا ووخله، نو دا داسې شوه چې ستا سره به خپل خپلوان ټول رشته دار دا به دشمنان جوړ شي. او که چېرې ته لګیای په خوب کې ګوري غوا وخي نو ته عظیمه ګناه کې مبتلی، تا نه به غټه ګناه صادر کېږي. که چېرې تا غوا په خوب کې زخمي ولیدله نو بیا به څه تعبیر وي؟ په تا باندې به بیماري مبتلا کېږي، لکه کینسر شو خدای نخواسته، یا شوګر غټه بیماري ده نن سبا، یا تا ته نوټ بلډ پریشر مرض به لګي. یعنی زخمي غوا په خوب کې لیدل د بیمارۍ علامت دی. الله دې موږ او تاسو وساتي. او که چېرې تا په خوب کې وکته چې دا غوا په ما را پرېوته نو دغه وخت کې به تا ته مرګ دا به راځي. او که چېرې تا باندې ټوپونه والل غوا، ته په خوب کې ودی او غوا راله او په تا ټوپونه وی نو په تا باندې به قاتلانه حمله کېږي. دا و د غوا د تعبیرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړه. وختن په وختن تاسو له زه دغه رنګ د خوب تعبیرونه راوړم. زما چینل شوق سره وګورئ، سبسکرایب هم کوئ او شیر هم کوئ. والسلام.